زما عزتمندو حاضرینو سامعینو مسلمانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما عزتمندو مخکې د محرم د میاشتې د هغې سره متعلق بعضې خبرې او څه واقعات بیان شوي. محرم دا یو داسې میاشت ده چې د دې میاشت نه د هجري کال شروع کیږي. اسلامی کال او هجری کال چې دی هغه د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې مدینه منوره ته هجرت کړې او دغه مناسبت د وجنه دا د هجری کال اولنې میاشت او د اسلامی تاریخ ابتدا د دې نشوي. زما عزتمندو په دې مناسبت باندې د خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د هجرت واقعا هغه مختصرا بیانی. هجرت څه ته وایي؟ نو هجرت په لغت کې پرېښودلو ته وایي. هاجر القوم من دار الى دار. لانکی د یو ځای نه لانکی قوم د یو علاقې نه بلې علاقې ته هغې ته لاړو، یو علاقې پرېښوده بلې ته لاړو. لیکن شرعی طور سره اکثر اهل علم د هجرت تعریف دا کړی دی ترک دار الکفر والخروج منها الى دار الاسلام. دار الکفر او دار الحرب پرېښودل او د هغې نه وتل دار الاسلام ته. هجرت کې بیا اقسام دي مختلفو. یو هجرت الاوطان دی او یو هجرت الاسم والعدوان دی. دا الله د پاره مؤمنان بندگان هغوی به کله کله خپل وطنونه هم پرېږدي، خپل کورونه به هم پرېږدي. کله چې دوی په هغې کې قیام د دین د الله نشي کولی او د الله په دین باندې عمل نشي کولی، نو دارنګې دی باندې دا واجب دي چې دغه ځایونه پرېږدي. او دویم هجرت الاسم والعدوان، گناه، ظلم او هر قسمه نافرمانی د الله پرېښودل دام هجرت دی. د هجرت ډېر فضایل دي. لوستل شوی آیات کریمه کې الله رب العزت د خلقو ته خوشخبری او زیر ورکوي. هغه کسان چې هغوی هجرت کړی دی او د خپلو کورونو نه هغوی وکړي شوي دي او د الله په لار کې هغوی ته تکلیف ورکړی شوی دی او هغوی جنګ کړی دی، کفارو سره قتل کړي شوي هم دي. الله فرمایي ضرور به زه د دینه د دې ګناهونه ورجوم، د ګناهونو نه به یې پاک کړم او خامخا داسې جنتونو ته به یې داخل کړم چې د هغې د ونو د بنګلو د لاندې 4 قسمه ولې به یې. دا هغه خلک چې ایمان نه بعد او دارنګې د اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد دی باندې تکالیف راغلي، مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د دشمنانو د طرف نه، د کفارو د مشرکینو د طرف نه د الله په لار کې ډېر اذیتونه او تکالیف برداشت کړي او د الله په لار کې قتال کړي
رب العالمین فرمایي چې زبر د دې ګناهونه اورجو کدینه سه ګناه شوی هغه ګناهونه به تمام کړم او عوض کې به جنتونه ورکړم دا قانون دی چې جزاء من جنس العمل وی چې سړی څنګه عمل کوي رب العالمین ولا هغه حساب بدلی ورکړي دنیا کې دا خپل کور خپل کله خپل چم گاون د الله لپاره پرې خو دی نو رب العالمین دا غي په عوض کې داسې کورونه او داسې جنتونه ورکړي چې هغه کې به همیشه وي او ډېر خسته بدلی به او همیشه به هغه کې اوسېږي او دا غي د اونو د بنگلو د لاندې سلور قسمه ولی به وي دا ځکه چې د غیرت کړو د الله لپاره خپل ابای وطن پرې خو دی زما عزتمندو د هجرت چې ډېر لوی فضایل دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابی ابو فاطمہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو فرمائل علیک بالحجرت فانه لا مثیل له تابع ہجرت لازم دے ہجرت وکد اللہ پلار کی ذکر د ہجرت برابر اجر و ثواب په بل عمل کې نشتا داغه مثیل او مثل نشتا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائی کہ ہجرت پا تر قیامت پوری جاری وی لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع التوبت ابو داود کی مسند احمد کی دا روایت راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ہجرت پا منقطع نشی تر دے پوری چی دا توبے دروازہ بند یعنی تر قیامت پوری با ہجرت جاری وی کم حدیث کے چراجی چلا حجرت بعد الفتح داغے معنی دادا چی دا فتح مکینا بعد دا فتح مکینا رسل حجرت نشتا معنی دا مکینا نشتا دا حجرت پس دا فتح دا مکینا اما نفس حجرت چی دے اہو جاری دی قیامت پوری باغوی ذکا چی مکہ فتح شنو مکہ خود دار الاسلام گردے دو داغینا مخ کے دار الکفر و دار الحرب لیکن کله چې فتح دا هغه وشوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو فتح کړه ناغه دار الاسلام ګرځیدو داغینا بیا هجرت پاتې نشو داغینا هجرت کول ځکه دار الاسلام نه خو څوک هجرت نه کوي نو ځکه فرمایل چې لا هجرت بعد الفتح د فتح مکینه بعد د مکینه هجرت کول نشتا اما نفس ہجرت چھے دا قیامت پورے قائمی زمان عزت مندو دا دا ہجرت مختصر فضائل او دا ہجرت معنی آوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام فخپل وطن کې هغه وطن کې جدي پکې معزز دین مخ کې ډېر عزت کې دی شو او د الله د نبی ډېر اکرام خلقو کو او صادق الامین باندې مشهور خلقو بہت رښتونی وي امانتدار دی هغه مشرکین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل امانتونه خودل لیکن یو وقت دا سے راغے چې هغه قوم را پاسې دو او د الله نبی د خپل ملک نه په وکړو باندې مجبور دا صرف د الله د پاره حدیث د بخاری کې راځي چې ابتدائی وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم ډېر غمزده او پریشان و اول حالت او یری حالت کی وجدا سدی نو خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا د خپل ترزوی ورقه ابن نوفل تا بوتلو چې د تورات او د مخکینو کتابونو عالمو او نصرانیو د انجیل علم وسرو او ډیر بوډا شو سپینګری ډیر کمزور
نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه الکبرى بوتل ورته وی اسمع من ابن اخي د دې خپل ورواره خبره دی وره نبی صلی الله علیه وسلم وتا خپل حالات بیان کړ ناغه ورته یو ډېر تسلی ورکړه او ورته وی دا هغه ناموس او هغه ملک دی چې په موسی علیه السلام باندې نازل شو او به ورته وی کاش کی چې زدا هغه وخت ځوان وي او بندیو په هغه وخت کې کله به دا قوم تا د خپل ملک نو باسي ځکه خو د مخکینو کتابونو علم وسرو هغه ته پته و چې دا پیغمبر با عمدا قوم برا پاسيږي او مجبور کوي او د دې ملک نه به وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره اوریدل انتهایی تعجب سره وي او مخرجیهم دا خلق په داسې وکي چې ما بو باسي ځکه دې خلکو کې خو زما ډېر لوی اکرام او عزت دی او ډېر لوی اعتماد دی صادق او امین ماته وي نو آیا داسې وخت براشي چې دا قوم ما وباسي نو ورقه ابن نوفل ورته تا چې کم هدایت راوړې او کم دین ته بیانې نو دا دین چې دې کې ازمایښتونه امتحانات راځي او دا قوم برا پاسیږي د دې دین په وجه به تاسو سره عداوت او دشمنی کوي او تا به مجبور کوي چې د دې ملک نو زما عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم چې کلا په مکه کې د دعوت شروع کو دعوت الله شروع کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر کم ملګری او ډېر خلک داسې وو چې هغه پټو د یری د وجه نه چې ځان نشو ښکارا کوله قسمه اذیتونه تکالیف مشکلات د دې مخې ته وخت ردو نبی صلی الله علیه وسلم بخپل ملګرو ته د صبر او د استقامت دعوت ورکاو چې د الله په دین باندې تاسو کلک شئ صبر وکړئ او قران کریم کې به هم د دې متعلق آیتونه نازلېدل د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده چې د حج په موسم کې با مکه مکرمه ته ډېر خلک راتلل حج لا د مختلفو علاقونو قبایل او ملکونو به خلک را جمع کېدل نبی صلی الله علیه وسلم دا موقع نو د لاس وکړه دې موقع کې به نبی صلی الله علیه وسلم د قومونو ته ورلو او دعوت ال الله او دعوت د اسلام به ورته کول د نبوت یو لسکاله تیر شو او د حج موسم نبی صلی الله علیه وسلم د یثرب چې دویم نوم داغه مدینه ده داغه کسانو ته دعوت وکړه د اسلام دعوت چې ورته کو او اسلام تعارف ورته پیش کړو د اسلام محاسن نشپک کسانو اسلام قبول کړ او کله چې دا خلق مدینه ته لاړل ناغي الته دعوت شروع کو او راتلون کی کال کې د مدینه منوره نه 12 کسان چې هغه اسلام ته تیار مسلمانان شو نبی صلی الله علیه وسلم عقبہ مقام کې بیعت العقبہ چې ورته وي دې سره بیعت وکړو او دینه بیعت واغستو پدغه 12 کسانو کې عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ هغه بیان کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نسنګ بیعت واغستو بیعت کې اوله دا خبره وا بایعونی علی الا تشرکوا بالله شیئا ما سره په دې بیعت وکړي چې شرک بنه کړ دویم دا چې غلا بنه کوي دریم دا چې زنا بنه کوي سلورم دا چې خپل اولاد بنو وجنه لکه جاهلیت زمانه کې به وجل پنځم دا چې چا باندې به تهمت نه جوړاوي د ځان نه او په نیک کارونو کې به نافرمانی نه کوي او چا چې وفا وکړه په دې باندې نو اجر یې په الله دی
او کوم انسان چې دنیا کې دا اعمال وکړل او دنیا کې وته سزا ملو شنو د کفاره ده. دا حدیث صحیح بخاری کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کلمات سره د صحابه کرامو نه د 12 کسانو د انصارو نه په دې مقام کې بیعت واغست. بیا چې کله د 12 کسانو بیعت وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم دې سره خپل یو خاص شاګرد خاص صحابي مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې د نبی صلی الله علیه وسلم نے تعلیم زده کړو دین زده کړو هغه وسره مدینه ته ولې چې تلار شه مدینه منوره کې د اسلام دعوت پیش کا او خلق په اسلام باندې خبر کا. مصعب ابن عمیر چونکه د اسلام نه مخ کې یو ډېر اوچت مقام و د دنیا په لحاظ سره د سلور سو درهم یو کپڑا به اجولا سار یو مازیګر بلا او یو داسې خوشبوئی به لګولا چې په لار باندې وتیر شو نو خلکو به په دې لار باندې خوشبوئی لګي. مصعب ابن عمیر تیر شوی هډر پناز او نعیمو کې نعمتونو کې د دنیا جون تیراو لیکن چې اسلام قبول کړو دا هر څه دی واغستی او بیا به د ټاټ جامې وي پای کې و پیوندونه لګیدلیو پای کې به وخت تیراو هغه د دنیا نعمتونه دی واغستی. دغه مصعب ابن عمیر هغه شخصیت چې غزوه احد کې کله شهید شو نو دی او حمزه رضی الله تعالی عنہ صرف یو لنګ کې تلیو یو لنګ ځان نه توکړ او پاره کې jihad لتلیو او شهیدان شو او کفار او مشرکین د دې د بدن مسلې کړي وي اندامونه ولا کټ کړي. صحابه کرام عرض کوي صحیح بخاری کې راځي چې د دې پتن باندې دا کفنو کومه په سر د دې پټو په پیدا ښکارا کېده او کو خپل مل پټول سر به ښکارا کېده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې دا کپڑا او دا لنګ دا د دې په سر باندې واچوي او دا خپل ولا په سرګړي باندې پټي غیا باندې دا حالت. نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم اول داعی د اسلام مدینه منوره ته لېږل او مدینه کې ډېر لوی دعوت شروع کړو. بیا مصعب ابن عمیر مدینه منوره ته راغلی او خلکو ته مسلسل د اسلام دعوت کړی دی. د نبوت په 14 کال باندې د حج په موسم کې اگر هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته دا غزه کارگزاری بیان کا خوشخبری ورکړه چې ډېر خلک اسلام تراله. زما عزت مندو بیا دا عقبه په میدان باندې مقام کې نبی صلی الله علیه وسلم د اهل مدینه سره د حج په موسم کې یو بل بیعت وکړ او دې بیعت کې دا خفیه طریقې سره بیعت وکړ او د ایام التشریق په وسط کې ورته وی چې دغه عقبه مقام ته بزه درځم ملاقات وکړو. دغه وخت کې د مدینه خلک دریو یا سړیو او دو زنانه وي او د شپې په تیار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي لورغه دغه مقام ته او نبی صلی الله علیه وسلم سره روایت دالی کې چې داغه تر عباس ابن عبد المطلب هم چې دغه وخت پورې مسلمان شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم دې ته دعوت پیش کو د اسلام او دا خلق په اسلام باندې مشرف شو. لیکن عباس ابن عبد المطلب چې کله دې خبره وره دي دا سوچ مخ کې نه کو چې کومه پورې بد الله نبی دا اوچت شخصیت د مکه په فضا کې د دې مشرکانو د لاسه تکلیفونه او اذیتونه برداشت کړي. چونکه مدینه کې یو قوت جوړو ناغي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې مکه پرېږدا او مدینه ته هجرت وکړو. امون بستا حفاظت کو. عباس ابن عبد المطلب ورته وی چې ګوره دا اوچت شخصیت دی
او دا زمون په قوم کې یو باعزت دی او دلته زمون د وجه نه دی محفوظ دی لیکن که تاسو بار بار اصرار کوئ او دې مدینه ته بوځئ نو د حفاظت پوره ذمہواری واخلئ ورنه دې خبره نه تیر شي کعب رضی الله عنه ورته انتهایی اعتماد ورکړ چې موږ د دې نبی هر قسمه خدمت ته او حفاظت ته تیار یو دا غینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم دې سره بیعت کې مسند احمد کی روایت راځي د جابر رضی الله عنه پر روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم بیعت کې یوسف خبره وکړه اول دا چې په د سسته او ناراسته او د چسته په حالت دواړو کې با زما خبره او اوره او منه په خوشاله او تنگ دستیا دواړو کې به الله په لار کې مال خرج کوي او د نیکه حکم به کوي د بدنه به خلق منه کوي او د الله د پاره چې کله اوچت کړي د چا د ملامت نه بنه یاري دا یو څو خبره وته نبی صلی الله علیه وسلم وکړه دینه بعد چې کله دا دویم بیعت شو او دارنګ مسلمانانو ته لار کولو شو مسلمانان اوس د مکې نه مدینه طرف ته هجرت وکړي نو ډېر مسلمانان داسې چې هغه په پټه باندې مدینه منوره طرف ته روان شو خپل معمولی سامانونه ځان سره واغېستل او مدینه طرف ته روان شو تر دې پورې چې لږ خلک پاتې شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د خپل اهل او عیال علی رضی الله عنه پاتې شو بعض هغه کمزوري مسلمانان پاتې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې اغي د سفر کولو د هجرت کولو طاقت نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه وخت کې خپل سامان تیار کړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته د خپل هجرت کولو اظهار وکړو چې زم هجرت کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته صبر وکا ما تم حکم شي دواړه به یو ځای هجرت کوو دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا یعقوب لیدو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب خپل ملګرو ته بیان کو چې ما ته هغه خار په خوب کې وښودل شو چې کوم طرف ته تاسو هجرت کوئ چې پاره کې د کجورو ډېر ونی دي او دواړو طرفو ته د تورو کانو غرونه دي د دوه زمکو په مینس کې د کجورو باغات دي او غیر چاپیره غرونه دي دا چې زمکه ماته د هجرت لپاره خوب کې وښودل شو دلته کې مشرکین هغه سوچ واغستل چې داخله روان دي مدینه ته او د مدینه مقام او داغه جغرافیایی لحاظ سره مکی والو ته پته وا چې دا کم مقام دی او د دې خلک څنګه دي لہذا دې سره تشویش پیدا شو چې دا پیغمبر او د عملګری داسې مدینه ته لاړ شي او هغه خلک د سره وفاداری کوي دا خو یو لوی طاقت جوړ شي او زمون باندې بیا غلبه حاصل کی ناری په دې سوچ او پریشانې کیو اجلاس راو د ټولو نه اهم اجلاس فدار الندوه کې د مشرکینو دا غټ اجلاس په دې اجلاس کې مشر ابو جهل او دارنګ جبیر ابن مطعم عتبہ شیبہ ابو البختری امیہ ابن خلف دا ټول شامل دار الندوه د دې شورا غټ یو چې دلته شورا کوم د دې صحابو د پیغمبر په خلاف یو کار یو پلان جوړو اسنه چې دا یو قوت جوړ شي کله چې دې کې ناستو نو دار الندوه په دروازه باندې ابلیس د یو بوډا سړي په شکل ورښکاره شو ټول حیران شو چې دا بوډا د کم ځای نه راغی د قریشو سردارانو تاسو کو تاسو کې او ورته زه د نجد نه راغلم د نجد یو شیخم ما ته پته لګېدلې چې تاسو د ملک یو سړی پیدا شوی دی هغه د پلار نکد دین خلاف کوي او د یو نوې دین اعلان کړی دی
او استاسو الہو پس سپکی رده بدی وی آغا فکر کی زم راغلی ما سره دا فکر دی چې زمان ملک ترانش مشرکین کیناستو دیم ځان سره کینولو مشوره شروع شو یو مشوره دا پیش وا چر دا پیغمبر قید کو عمر قید بئی بس د دعوت په بنش تړوي دا خبره ګرځیدله ابلیس چې کوم د بوډا سړی په شکل کې ناس هغه په جړاش ورته تاسو مشوره خو ډیره ښه ده خو لیکن د ملګری غیرتیان دي قوم دي یو ورځ نه یو ورځ به دې را خلاص دویمه مشوره دا پیش چې نه د ملک نه شروع بس دا مونږ به یوزګار شو بار کې څه کوي هغه دې کوي هغه ته چې مشوره لاړ هغه بیا په جړا شي تاسو زه چې د کم غم د وجه نه دلته راغلم هغه غم زما طرف ته راولې تاسو به وشره زما ملک ته براشي او زما په ملک کې به دا فساد خور دی دین اسلام او توحید ته دی فساد دی آخر کې ابو جهل مشوره پیش کړه چې زما مشوره دا ده چې د قتل نه بغیر بل علاج نشته ابلیس په دې باندې رضامند شو چې بس دا یو واحد لار ده او چون کې تاسو داسې وکړئ چې د مختلفو خاندانونو نوجوانان راجمع کړي او هر یو له 13 توره پلاس کې ورکړي او ټول به په یو ځای باندې حمله وکړي نو که د قوم راپورته کیږي د دومره خاندانونو مقابله به ونه کړي دا تجویز ولې ابلیس ورکړي هغه په دیت باندې راضي کې روغه وو سرو کې د دنه وخلاش الله رب العزت دا مکر د دارالندوی سورۃ انفال کې خپل پیغمبر ته بیانو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے پیغمبر هغه وخت یاد کا کله چې چل جوړو کافرانو ستا په خلاف باندې څنګه چل بعضی وی چې دا پیغمبر تړو قید کوي بعضوی د ملک نه وباسو بعضوی وجنوي ويمكرون دی مکر او فریب خپل کو ويمكر الله بهتر تدبیر کو او استاد بچ کولو د دې د مکر نه استاد خلاصولو الله خسته بندوبسو هغه تدبیر سو هغه تدبیر داو چې رب العالمین د هجرت په شپه باندې دا مشرکان رانده کانه کړ دی د کور نه ګیرا چورې وا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل بستر باندې علی رضی الله عنه سملولو امانتونه وتوس پاره چې د پلان کی دا امانت ته پلان کی دا امانت ته دای ما سره خو دی دا وتوس پاره او نبی صلی الله علیه وسلم د شپې په اخره حصہ کې ووتو او یو موټي خوره راواغشته په دې مشرکان او شندلې الله دی کانو آنده کړ او په دې حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هجرت مدینه منوره ته شروع ذکر الله فرمای ويمکر الله د مشرکانو د کافرانو د مکر او د چلونو تدبیر کو والله خیر الماکرین الله غره تدبیر کوونکی دی زما عزتمندو د هجرت واقعات مونږ ته د استقامت او د دعوت الله او د الله په دین باندې د کلکېدو دعوت راکړي چې مونږ او تاسو د الله په دین باندې کلک شو اگر که د دې دین د وجه نه زمونږه جانونه ولې قربان نشي او زمونږ مالونه او کورونو هر یو شی قربان شي د الله د دین د وجه نه نو مسلمان له په دې باندې پروا نه ده پکار د الله پاک پیغمبر هغه اوچته هستی هغه اوچت مقام والا شخصیت هغه د دین د لپاره هر څه قربان کړي زما عزتمندو دا د هجرت واقعه موږ د دې درس راکړي ان شاء الله د دې واقعه اجمالی بیان انشاءاللہ کو جندو راتلون کی ہفتہ کی انشاءاللہ جمعہ پورز باندے باقی وہ بیانی